خپل ونه کې ډز یم او د کوز مولا جومات یو کسو بېروزګاره به ګرځېده چې هغه داسې کار وکړو چې په یو جومات کې ځان له امامتي ونیوه په جومات کې امامتي ونیوه بیا امامتي به یې کوله او څو ورځې پس بیا په غلا کې ونیوی شو یو کور ته ورننوتی و چې په کور غلا یې کولی چې کور والا پرې رایق شو چې هغه چې پرې رایق شو که نه او ټوپک یې ورته ونیو د صابر صاحب د غزل اول وایو که نه باقي کیسه بیا کومه صحیح ده وایي دا کومه قرباني به وي زما تا ته قبوله دا کومه قرباني به وي زما تا ته قبوله تر اوسه چې زما نه شوه جړه تا ته قبوله چې اوس ومه لوګی شومه په رنګ مې پوهه نه شوې په مینه کې به کومه وي ادا تا ته قبوله کومه وي ادا تا ته قبوله زما په شانتې یاره لیونی سپېلنی نه شي زما په شانتې یاره لیونی سپېلنی نه شي الله دې کړي زما یوه دعا تا ته قبوله او ناڅاپه یې د خولې نه له هیبته چغه لاړه ناڅاپه یې د خولې نه له هیبته چغه لاړه چې وایي په نکاح کې د لیلا تا ته قبوله او صابر وایي دا زړه چې درته خپو کې راګزار کړم خپو کې راګزار کړم په مینه کې کیدی شي کوي دا تا ته قبوله یو خبره مې کوله که نه هغه چې په دغه شو راپاسېدو چې ټوپک یې ورته ونیو که نه چې دی د یرې نه ده نڅپه چغه کړه وي خپل ونه کې ډز یم او د کوز مولا جومات یم مطلب دا و چې لکه ډز ونه کې خپل یم که نه او د کوز جومات مولا یم که نه نو هغه د هیبت یې داسې وویل د هیبت خبره وه که نه د داسې وویل نو یې خپل ونه کې ډز یم او د کوز مولا جومات یم